نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم او عزتمندو، نن زه د یو داسې هستۍ تذکره کول غواړم چې هغه هستۍ صاحب د دلائل الخیرات شریف دی چې سیدنا محمد ابن سلیمان الجزولی رضی الله تعالی عنہ مبارک نومې دی. د ده مبارک یو مختصر تذکره او یو حکایت ذکر کول غواړم. محترمو، دوی مبارکو ابتدایي تعلیم او تربیت د فاس په یو کلي کې حاصل کړی چې دا مراکش د یو ملک یو خار دی، یو کلی دی. تعلیم او تربیت نه بعد د سیدنا احمد ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ مبارک دا دی شیخ طریقت دی. سور لسکاله مشقت او مجاهدی او د الله جل جلاله عبودیت کړي، او د هغې نه بعد ورله بیا چې کله خلافت میلو شو نو بیا په زرګونو خلک چې د دوی مبارکو په لاس باندې توبه تایب شوي دي. او د دې تصنیف چې کم اصل سبب دی هغه دا دی چې دوی مبارک د ماسپښین وختو هم د دغې فاس د کلي کې ګرځېدل خپلو مریدینو سره. نو څه ګوري چې د ماسپښین دا وخت ختمېدو والا دی او دوی دا کوشش کوي چې موږ چېرته اوبه پیدا کړو چې موږ اودس چاراندام وکړو او بیا پرې مونځ ادا کړو. د دې ډېر زیات وګرځېدل. هلته یو کویې و خو هغې کې بوکا یا د اوبو راویستلو چې کوم آله هغه مفقود ونه وه. نو دوی بیا داسې وکړو چې دوی ډېر زیات تګ و دو نه بعد پریشان وو. نو دې دوران کې د 8 یا د 9 کالو یو ماشوم او هغې ورته د بره نه کتل او هغې ورته وی چې ای شیخ محترم تاسو څه شي داسې پریشانه کړي یې؟ نو دوی ورته وی چې زما نوم محمد ابن سلیمان الجزولی دی او د اوبو په طلب کې یم چې اودس چاراندام پرې وکړم. هغه ماشوم ورته وی چې تاسو خو دومره لوی هستي یې، ستاسو دومره لوی نوم دی او تاسو ځان دپاره اوبه قدر نشئ پیدا کولی. دا خبره په شیخ باندې ډېر عجیبه ولګېده. نه هغه ماشومې ته هغه ګویان شو چې ماشومې اوس هم ته څه چل وکړه، څه طریقه جوړه کړه چې دا اوبه پیدا شي. هغه ماشومه راکوز شوه او په دغې وچ کوهي کې خپلې لاړې تو کړې. لاړې چې کله لاړې ور تو کړې هغه کوهي را جوش وهو او هغه اوبه ګیر چاپېره چې دی راخورې شوې. دوی هم اودس چاراندام وکړو، مریدین یې وکړو، ټول اودس چاراندام وکړو، مونځ یې ادا کړو. بیا دی مبارک راغی هغه ماشوم کور ته او دروازې وټکوله چې څنګه راووته. وایي ستا دې په هغه ذات باندې قسم وي. دی شیخ ورته ووایي چې چاته پیدا کړی او د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم او څومره انبیاء کرام چې راغلي د هغې چې کوم شفاعت دی د هغې ته امیدوار یې. وایي د هغې قسم درله درکوم چې ته ماته وجه ښایې او هغه سیز او هغه نعمت پر راته ښایې چې د هغې په برکت تعالی خدای دا مقام درکړی. هغې مبارکه ورته عرض وکړه چې ای شیخ محترم که چېرته دوی دومره لوی قسمونه تاسو ماله نه وی راکړی نو ما به هېڅکله هم تاسو ته د دې ذکر نه وی کړی. هغې مبارکو هغه ماشومه ورته وایي چې دا د درود شریف په برکت باندې درود شریف، هغه درود شریف دا د عزتمندو دا زده کړئ، دا یاد کړئ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تعدي بها عنا حقه العظیم. دا درود شریف دی. نو دا درود شریف دی بیا هغه شیخ محترم د دې ماشومې نه اجازت هم طلب کو په دې کې او بیا راغی او بیا دا احد او ځان سره مستقل قصد او اراده وکړه، عزم یې وکړو چې زه په دې درود شریف باندې یو کتاب لیکم. نو کوم ځای کې چې کوم احادیث طیبه کې کوم درود شریف موجود و الفاظ هغه دوی راجمع کړو او د دغې ماشومې دا درود هم چې دی دا یې هم پکې مندرج کړو په دلایل الخیرات شریف کې چې هغه برکت هغه دې سره قایم او دایم وي. نو همدا وجه وه چې سیدنا محمد ابن سلیمان الجزولی رحمت الله تعالی علیه چې کله افریقا کې بیا هغې پرده وفرمایله نو د دغې نه بعد بیا دی هلته کې پرده وفرمایله. بیا د مراکش ښار چې کوم بادشاه دی اووه اویا کاله بعد د مراکش چې کوم بادشاه دی هغه راغی دغې ښار ته
او هغوی دا ووایي چې یاره دا زما د علاقې دی او زما د ملک یو رڼا ده، زه دا دلته نه وباسم او خپل ملک ته وړم ځان سره. نو تاریخ ګواه دی، د دې شروحاتو کې دا خبره موجود ده، تاسو هم کتلی شئ چې هغه مبارک قبر کله اوس پړدو نو د کستوري او د مشک او د عنبرو خوشبو چې دی دا ګیر چاپیره په دې علاقو کې خوره شوه. دومره عظیمه خوشبو وه او تر دې پورې چې بعضې مشایخو دا وایي چې یاره دا مخ خو د هغه همغسې تکسور ښایسته دی، تر دې پورې چې د دې ګیرې کم خطوط دي دا خطوط هم د هغې مبارکو په خپل ځای باندې قایم وو. نو یو صاحب راغی او په دې مخ باندې ورته داسې لاس کېښو، نو هغه وینه ترې وتښتېده، بیا چې ته لاس اوچت کو هغه وینه دوباره رامعاد شوه، واپس ورله راغه. هغه مبارک بیا مراکش ته یوړو، ډېر عزت او احترام سره هلته کې یو بهترین مزار شریفي د دې لپاره قایم کو، په مزار مبارک باندې غټ ګمبد شریف جوړ کو. او اوس هم د سبا او د بیګا په وخت کې د دنیا د مخلوق راځي د هغې ملک او دا د خیرات شریف ذکر او درود شریف هلته کې ویلی کېږي. نو عزتمندو دا وجه څه ده؟ دا وجه مې صرف او صرف د محبوب علیه الصلاة والسلام سره د وفا ده. ځکه په دنیا کې هر سړی بې وفا دی، هر سړی که وفا ده هغه د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک وفا مې ده، او هغه وفا هغه د رب لم یزل ولا یزال وفا ده. ځکه چې د دنیا د خلکو دا محبت دا څه ناڅه وجه او سبب لټوي، او محبوب علیه الصلاة والسلام سره مې چې څوک محبت ساتي نو محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک دې ته نه ګوري چې د سره مال شته او که نشته، د سره جاه او جلال شته او که نشته، صرف محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک مې په دې خوشحالیږي چې د ده په زړه کې زما محبت شته او که نشته دی. همدا وجه ده چې علما کرام ذکر کوي چې د محبوب علیه الصلاة والسلام محبت دا عین ایمان دی، د اهل بیت اطهارو سره مینه او محبت کول دا عین یقین او ایمان دی. که چېرته دا ایمان نه وي، دا محبت نه وي، ستا ایمان کوټه ایمان دی. همدا وجه د عزتمندو چا چې محبوب علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف څوک وایي هغوی مبارکو سره وفا کوي، نو محبوب علیه الصلاة والسلام په دې طریقې ورسره وفا کوي چې اویا کاله تیر شو، بلکې داسې به ووایم چې د صحابه کرامو وجودونه 1400 کاله تیر شو، او د هر یو صحابي رسول وجود مسعود هغه خپلو قبرونو کې اماني پراته دي، تر و تازه پراته دي، څنګه مې چې محبوب علیه الصلاة والسلام تر و تازه دی. لہذا اخیری عرض هم دا دی چې محبوب علیه الصلاة والسلام سره مې وفا اختیار کړي. د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک وفا دا په ورځ د قیامت هر سړی به ورته محتاج وي. الله جل جلاله نو دعا ده چې الله جل جلاله دې مونږه دنیا او آخرت کې مې د محبوب علیه الصلاة والسلام کامل عشق او محبت نصیب کړي. واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.